بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره بای صاحب، د ملا درد ګپ ګڼل نه دي پکاره. د ملا درد چې دی دا دومره اسانه او وړه خبره نه ده چې څنګه زمونږ او ستاسو په ملا کې درد راشي او مونږ او تاسو دوه درې ګولۍ خولې ته ورتو قصه ختمه او بیا لږې ورځې بس بیا چې ته دروند کار وکړو بیا پرې راشي او بیا ګولۍ استعمال کړو. ملا درد چې دا یو مستقل مسله ده او دا به په خپل ذهن کې منې چې باید د ملا درد مسله ده، نو هله به دې ته خلاصېږي. که داسې دې ونه کړه ټول عمر به درپسې درپسې او دومره به دې ورنځئ چې ستا په سوچ او په خیال کې به هم بیا نه راځي. د ملا درد وجوهات یې څه دي؟ ولې د ملا درد راځي؟ اول د ټولو نه غټه وجه چې د ملا درد ده د وټامن ډي 3 او د کلشیم د کمي د وجې نه راځي. دویمه غټه وجه چې دا په دې بیډ کې ډبل بیډ په دې پوم باندې چې ته څملې د دې د وجې نه د ملا درد راځي. کم کسان چې د ټیټې ملا کار کوي لکه څوک جارو وایي یا د دې نه علاوه د مصري سره ولاړې ټاټکې وړي، د دې نه علاوه ګاډي ته ولاړې او په ټیټه ملا باندې کار کوي، نو دې ورته هم د ملا د درد مسله راتلی شي. خو د ټولو نه بهترینه طریقه د ملا د درد نه د نجات دا ده چې ته که کار کې نو ملا به پکې نه راټیټې. اوس ته به دا یوه خبره وکړې چې یاره څنګه به زه ملا نه راټیټوم، او زه کار کوم ملا دې نه راټیټوم. نو که زنانه جارو وایي نو په جارو کې که لږ غټ لاس ته ولګي نو بیا ملا نه راټیټېږي. اوس ډبل بیډ دومره ضروري شی خو نه دی. که موږ د ډبل بیډ په ځای باندې په دې عام کټ کې یا په سخته ځمکه باندې څملو نو بیا موږ او تاسو ته مسله خو نشي جوړېدی. د دې نه علاوه دا تروه شی نه دا ګنده منده خوراکونه دې سم د ملا درد راځي. د دې نه موږ او تاسو ځان خو خلاصولی شو. نو ستاسو به تپوس کوئ چې یاره که موږ کولډ ډرینک پرېږدو په سخته ځمکه باندې څملو د ټیټې ملا د ملا د راټیټولو نه ځان وساتو، هلکه پلکه ورزش کوو، نو څومره امکان دی چې زمونږ د ملا مسله به ختمه شي. زه تاسو ته په یقین سره وایم چې انشاءالله 100% دا امکان دی چې ستا د ملا به بغیر د دوای نه ټیک شي. اوس په دې علاج کې داسې څه مجبوري ده چې د هغه په وجه باندې ته پرهیز نشي کولی، یا د ډبل بیډ ملا ستا په سخته ځمکه باندې نشي څملاستی، یا د دې نه علاوه داسې مزدوري کوي چې هغه ته ملا نه راټیټه کړي، نو هغه مزدوري دې کېږي نه، یا د دې نه علاوه کولډ ډرینک نشي پرېښودی، نو بیا درته یو ارزانه دوایي ښیمه خو مسلسل 3 میاشتې به استعمال کوي. په هر ځای کې میلاویږي مو ښه په اسانه باندې بغیر د پیس نه یې راواله او استعمال یې که انشاءالله ستا د ملا درد به ورسره الله رب العزت ټیک کوي. یوه وټامن ډي 3 انجیکشن DX3 دا په هفته کې یوه ستنه د 2 هفتو پورې استعمال کا. یو ډبې سربیکزیډ ګولۍ راواله، د غرمې چې نیمه روټۍ دې خوړه د دې نیمې په منځ کې یوه ګولۍ خوره او بیا پسې نوره روټۍ خوره، دا هم 3 میاشتې استعمال کا. دې سره علاوه پریګابلین 75 ملي ګرام ګولۍ دي دا راواله، کیپسول هم شته پکې او ګولۍ هم شته پکې دا راواله. یوه ګولۍ دا د شپې خوره، په دې کې لږ معمولي غونده کې خوب دی، که د ورځې خوري نو بیا ستانه کارونه ګډوډ کېږي. یوه ګولۍ دا د شپې وخوره، 3 میاشتې دا استعمال کا. میتاکوبال ګولۍ راواله، سهار او ماښام دا وخوره، او که ته دې سره ښه خوراکونه شروع کړي او بیا دا کم اومیګا 3 چې کوم دي کیپسول دي هغه ورسره استعمال کړي، نو انشاءالله زه تا ته په یقین سره وایم د ملا درد، ستا د شیاټیکا د رګ مسله او ستا د پټو کمزوریانې دا ټولې به اوس الله رب العزت ختموي. استعمال یې کا، دوایي ارزانه ده، تجربه پې وکړه او که خوند یې وکړه نو نورو خلکو ته یې ور وښوه چې هغوی ته هم ترې پیدا وشي.